غریبی د غریبانانو د پاره عزتمند یو بل ګولډ میډل، یو بل د سونی تمغه او د خوشحالي یو بل خبره. په دنیا کې د ټولو نه عظیمه هستی د نبی علیہ السلام تیرا شوه. دا څه ده کنه، د ټولو نه بهترینه هستی چې پیغمبرانو هغه سره د ملاقات شوق، الله رب العزت د پیغمبرانو دغه ملاقات شوق په دې طریقې سره پوره کو چې نبی علیہ السلام معراج ته ورسو او ټولو پیغمبرانو ته جمع ورکړه. دا د پیغمبرانو یو ارزو، خو پیغمبران خو تیر شي مخکې وفات شي، نو الله رب العزت د معراج په موقع باندې د پیغمبرانو هغه ارمان او هغه درخواست پوره کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول پیغمبرانو ته جمع ورکړه. باقاعده حدیثو کې دي وی په اول اسمان باندې فلانی پیغمبر سره ملاقات، په دویم اسمان باندې فلانی دو پیغمبرانو سره ملاقات، فلانی اسمان باندې فلانی پیغمبرانو سره ملاقات، او به اخره کې ټول پیغمبرانو ته په جمع باندې جمع ورکړه. او د هر انسان د زړه دړکن او د زړه خواهش ده چې محمد رسول الله سره ملاو شي او زما دا سوال پوره شي او دا څومره عزتمندو چې موږ کافرانو سره مقابله کوو، جنگ جګړې کوو، دغه نبی علیہ السلام په سترګو باندې کوو او دغه د وجې نه کوو. نو عزتمندو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غریبانو لپاره یو عجیبه دعا کړې او دې کې د غریبانو لپاره او د غم زپلو لپاره او دا شان د آفت زده او د غم زده او د غریبانو خلکو د پاره کې یو لوی اطمینان دی او خوشحالي ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمای د ترمذی شریف حدیث ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام می اولیدلو، وی نبی علیہ السلام یو ځل دا کلمات په جبه مبارکه باندې روان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. نبی علیہ السلام غریبانو سره ډیره مینه وا، ویل یا الله ما چې په دنیا کې ژوندې ساتي نو یا الله مسکینانو خلقو کې مې وساته، مسکینان د نبی اسلام، او یا الله چې په کوم ورځ مال مرګ راولي او د دنیا نه زما سترګې پټیږي نو چې زه په مسکینانو په غریبانو خلقو کې موجود یم او مال مرګ راشي. او یا الله درېمه دعا، یا الله د قیامت په ورځ چې ما را پاسې نو څوک وایي ما بادشاهانو سره را پاسوه، څوک وایي ما پیغمبرانو سره را پاسوه، څوک وایي ما صحابه کرام سره را پاسوه، څوک وایي ما اولیاء کرام سره را پاسوه، څوک وایي ما فلانی خلکو سره را پاسوه. یا الله نه ما پیغمبر محمد رسول الله مسکینانو خلکو سره را پاسوه. دومره خوښو. نو د ټولو نه لویه د اعزاز خبره د غریب د پاره دا ده چې د قیامت پر ورځ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرانو د صف نه راوځي، د صحابه کرام او د لوی لوی خلکو د صف نه راوځي، او صحابه او پیغمبرانو کې چې کوم او د نور خلکو چې کوم غریبانان دي دغه په صفونو کې به ودرېږي او الله ته به پیش کیږي. د څومره لوی خبره یو سړی که غریب وي کنه خو چې وزیر اعظم سره تصویر وباسي او سره ودرېږي خوشاله شي، او اسی وزیر اعظم ځان سره په کرسۍ باندې ملکسات کې نه وي مړه زه غریب یم خو موږ وزیر وزراو سره ناس پاس خلک یو انسان ته خوشحالي ملاويږي. نو سوچ کوا چې د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سردار ستا په صف کې تا ته نږدې ولاړي څومره به د خوشحالۍ مقام. نو دا عزتمندو چونکې د غم زیاته شوي دي، ګرانیم زیاته شوې ده، اکثر خلک غریبۍ سره او دغه رنګ عزتمندو ګرانۍ سره او دې شیزونو سره مخامخ دي. نو دا حدیثونه هغوی له ډېره د اطمینان او خوشحالي ورکوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یا غریبانانو خلکو ما سره ستاسو د دنیا دومره فکر نشته، ما سره ستاسو د آخرت فکر دی. او واورئ یا غریبانانو خلکو چې غریبانان خلک ما نیمه ورځ مخکې د مالدار خلکو نه جنت ته ننوځي او دا نیمه ورځ به د 500 کالو برابر وي. بهرحال عزتمندو هره سخته انسان ته خوشحالي راولي، نو غریبي م یو سخته ده، نو غریبي دا سختې راولي. او قسم دې د قیامت پر ورځ به چاته دا پته هم نه وي چې زه په څنګه کور کې اوسېدلی او با باندې څنګه حالت و
نو د دې وجې نه عزتمندو د الله نه خوشحالېدل پکار دي او اطمینان محسوسول پکار دي او نبی علیہ السلام په خپل ویل اللهم اجعل رزق اهل محمد قوتا خدای پاک موږ لړې رزق مرا کاوه بس دومره رزق را لکه چې زموږ د بدن په ولاړی د ځان د پاره چې کوم دي دا غوښتلی